سلامونه احترامات یو ځل بیا سلواکیا کې روان یو. موږ کوم ډایرکشن دا خو بوسنیا ته روان یو، خو اوس موجوده چې کوم ملک ته دا سلواکیا ده. سلواکیا ښه ملک ته، ډېر خوندور ملک ته. سلواکیا ته اکثر ویزا هم لګېږي پاکستان نه. چونکه څه ښه فایل تیار کړي، ښه فایل جوړ شي، نو څه کوم هدف پرې مو معلومات راخیستي وو، نو هغه دپاره دا دي چې سلواکیا ته که چوک راتلل غواړي په ویزټ ویزې باندې شنجن ویزا ورته لګېږي. نو ډېرو ملکونو ته که مشکله وي، خو سلواکیا ته بیا لږه ډېره اسانه ده. داسې اسانه بیا نه ده، څه مطلب ډېره اسانه ده، خو بیا هم څه فایل لږ ډېر ښه جوړ شي نو اسانه ده، ویزا ورته تقریبا لګېږي. او د سلواکیا چې کوم خپل امبیسي د پاکستان کې هغه نشته. که مطلب چو اپلای کوله سلواکیا ویزې دپاره، هغه پاکستان اسلام آباد کې د چیک ریپبلیک امبیسي ده، نو هلته ته تللی شي، هلته کې خپل فایل فیس وغیره جمع کولی شي، نو خپل قسمت ازمویلی شي. خو به هر حال د ویزې لګولې لږ ډېر چانسز بیا زیات دي بنسبت نورو ملکونو لکه جرمني یا فرانس یا داسې نورو ملکونه. نو که هلته کې چانس مثلا کم وي، نو د سلواکیا ویزې لګولو چانس لږ ډېر بیا زیات دي. چې فایل ډېر ښه فایل جوړ شي، مطلب بینک اکاؤنٹ ښه مضبوط وي، 30 لاک خو تقریبا 40 لاک، او مطلب ښه فایل ته جوړ شي، نو چې کومې ویزې لګول دي هغه په فایل باندې هغه فیصله کوي. چې فایل ښه تیار شي، مطلب ته ویلی سي چوته سي څنګه سي مالداره یې غریب وي، نو هغه ته بینک سټیټمنټ بیا اندازه لګېږي چې راته مالداره یې. نو مطلب که چوک ټور ته رسي سلواکیا ته، نو ویزا چې کومه ده هغه شنجن کنټري ویزا ورته بیا لګېږي. مطلب که چوک سلواکیا ته راشي، نو هغه کولی شي چې مطلب قانوني جرمن ته بیا لوټ شي، او جرمن فرانس ته لوټ شي، مثال فرانس ته بل ته لوټ شي، بیا بل کنټري نه بل کنټري ته لوټ شي، لکه لیګلي بیا هغه تقریبا 27-28 ملکونو کې سفر کولی شي سلواکیا ویزې باندې. چې کومه سلواکیا ویزا وي هغه د شنجن ویزا وي، نو هغه باندې بیا سفر کولی شي. که بیا چې هم څه پوښتنه لرئ بیا هغه په کمنټ کولی شئ یوټیوب باندې، مشکل نشته. هغه مطلب کوم سره جواب نه وي، هغه جواب مو تاسو لپاره بیا لټوو، جواب در کوو. او به هر حال چې کوم معلومات دي هغه دا دي چې مطلب د شنجن کنټري کې د سلواکیا ویزې لګول لږ ډېر اسان دي، مطلب ویزا لګېږي. پاکستان کې خو د دې خپله امبیسي نشته، هغه چې کوم دا د چیک ریپبلیک والا امبیسي ده پاکستان کې، هغه ته تللی شي، هلته کې اپلای کولی شي. خو څه فایل ښه مضبوط فایل جوړ وي او ښه فایل جوړ وي، نو د ویزې لګولو چانسز یې وي، نورې قسمت یې خپل وي. خو به هر حال ته بینک سټیټمنټ یې ښه وي، ویزا ورته تقریبا بیا لګي. هنګري ته اوس مو هنګري کې روان یو. د هنګري اکثر ویزټ ویزا مشکله وي، خو د هنګري بوداپست کې یونیورسټۍ دي ډېرې زیاتې، نو ډېر کوم پاکستانیان دي هغه بیا د سټډي په ویزې باندې راځي، سټوډنټ ویزې باندې راځي. هغه بوداپست کې چې کوم یونیورسټیونه دي هغو سره اډمیشن وکړي. اډمیشن نه بعد هغو ته یونیورسټۍ بیا انویټیشن لیټر ورواستوي، نو بیا سټوډنټ چې کوم ده هماغه انویټیشن لیټر سره یې پاسپورټ، بینک سټیټمنټ وغیره چې کوم نور ډاکومنټس پکار وي امبیسي دپاره، نو هغه لوډ شي. چې کوم د هنګري امبیسي ده په اسلام آباد کې، هلته کې خپل فایل کیس جمع کړي، نو تقریبا 20 او 30 دن کې جواب ورکوي د ویزې لګولو. مطلب تاسو ویزا ولګېدله یا نه ولګېدله. خو څه دې کې مو چې کومو کسانو سره میلاو شوي یو او چې کوم سټوډنټ دي، نو هغه ډېر زیات سټوډنټ دي. زه به دا وایم چې 70 نه 80% پورې تقریبا ویزا لګېږي. چې کوم پاکستاني سټوډنټس دي په پاکستان کې، نو هغه ایزیلی راتللی شي په سټډي ویزې باندې یوروپ ته، هنګري ته راتللی شي. دې کې لږه ډېره مزدوري هم کولی شي او سبق هم ویلی شي،
چوک سبا کېلو خو ډېر سبا کېلی شي نو د کوم دی هنګري والا ده هغه ته سړی په سټوډنټ ویزې باندې تېرو شي که څوک بیا په ویزټ ویزې باندې تېره شي نه هغه دې بیا سلواکیا ویزا اپلای کړي شنجن ویزا سلواکیا اپلای کړي نو سلواکیا ته راتلل په ویزټ ویزې باندې لږ ډېر اسان دي او هنګري ته بیا په سټوډنټ ویزې باندې لږ ډېر اسان دي ویزا تقریبا لګېږي سلواکیا کې روان یو منزل مو خیر سره بوسنیا ته سو جرمن نه راووتلو پولنډ نه چیک ریپبلیک ته او چیک ریپبلیک نه بیا سلواکیا کې اوس روان یو دا د سلواکیا ملک ته ښه ملک ته سلواکیا تو سره به دا ویډیو شیر شي خیر سره دې کې مازی خبره دا څه کوم د شنجنس کنټري دي دې کې ته بهر ویزې بهر پاسپورټ تاګ راتګ کولی شي اکثر چیکینګ نه وي پولیس نه وي مست خراب کار کله وي او داسې خاص چیکینګ نشته بس څاره لکه اوس میخور کوارټ نه پېښور نه کوارټ ته څاره आज کې هم به دومره لږ ډېر پولیس وي خو داسې کې بیا مغوره پولیس ځانې وي لکه ښې ماسي سره څاره هېڅ مشکل نشته کنټرول نشته چیکینګ نشته هېڅ هم نشته دا سلواکیا ملک ته سلواکیا نه مو اوسو خیره سره هنګري ته اندې په لاره باندې خیره سره ځان رسو بوسنیا ته روان بوسنیا ته یو خیره سره جرمن راوتلی یو ټنل ته داخلېږو سلواکیا کې دا یو ټنل ده دغه باندې داخلېږو کوڅه څه ده څومره لوی ده دا ټنل تقریبا 1.5 کیلومتر و دې کې هم بس غرونه دي سلواکیا طرف ته غرونه دي او ځنګل دي ښه ملته خوندور ملته معلومیږي داسې خو کې صحیح ګرځېدلی نه یو په دله بس په سایډ یې روان یو موټرې باندې خو داسې اندازه لګېږي چې ملک ښه ده ډېر باد نه ده موسم بالکل برابر ده موسم خبره به وکړو څه موسم ګرم ده داسې یخني نشته موسم سوړ نه ده موسم ښه ده څه ډېر ګرم معنی سړی تنګوي خو به هر حال موسم ښه ده بهر پکې